سونو 90 سیکنډز کې د نن ورځې مهمو خبرونو سره زیمه همیرا مهوش. د خیبر پختونخوا ضلع ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې سکیورټي فورسز په مختلفه کاروایانو دوران 15 ترهګر وژل شوي دي. د پیښور کلا بالا حصار کې فرنټیر کور خیبر پختونخوا نارت سوري لاندې د قبایلي مشرانو جرګه شوې ده چې پکې د صوبي امنیت په اړه تفصیلي خبرې اترې شوي دي. د بنو کینټ پولیس سټیشن حدود کې د سکیورټي فورسز په قافله ډزې شوي دي چې پکې یو پولیس اهلکار شهید شوی او یو سپاهي هم ژوبل شوی دی. راجا فیصل ممتاز راټور د آزاد جموں کشمیر 14م وزیر اعظم په توګه سوکن پورته کړی دی. اقتصادي رابطه کمیټې د پاکستان دفاع او سلامتیا لپاره 50 ارب روپو لوی ریلیف پیکج منزوري ورکړې ده. پاکستان د منطقې د ټولو لوی خلایي ساينسي کانفرنس پرانسته کړې ده او د سپیس ټیکنالوژي کال 2025 په پرانسته کولو خپل خلایي سفر یو اهم ګام اخیستو سره وړاندیز کړی دی. دا کانفرنس انسټیټیوټ سپیس اینڈ ټیکنالوژي اسلام آباد کې تابع شوی و. کانفرنس کې خلابازو، ساينسدانانو، پالیسي جوړونکو، تعلیمي مشرانو او عالمي تنظیمونو ګډون کړی و. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پختونخوا سره اوسئ.